اول خو مولانا صاحب چې کومه خبره کړې ده اخو بده پیغه خلک باندې لګي چې 50 دا مرض وي چې کومه خبره ده وجه چاته به غیرت لفظ استعمال شو ده آغا بیماری پیغه خلک شوی. السلام علیکم قدرمن زی حافظ نصیب شراز و تو سے گوریه بانو میډیا رغلی مولانا امیر مویا سے پلا چې دای د جمعیت علماء اسلام سرګرم کارکنده و ابله ورځ چې د مولانا صاحب په نورنګ شه جلسه شه کیمه خبره کړې وې د هغه په باره شه چې په د سوشل میډیا باندې کیم خلک لاګیا دي او ډېر کسان د سری چې هغه خپادي په دا باندې چې دا سه الفاظ مولانا صاحب ویل ادا کول دغه په باره شه امیر مولانا صاحب سره خبره کوي چې دای دغه ته جواب کوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. حافظ صاحب تو ډیره مهرباني چې تو په دغه موضوع باندې د میشته طرف نه د وضاحت کوله هغه کو میشته ټیمرو کو ډیره مهرباني. اول خو مولانا صاحب چې کومه خبره کړې ده اخو بده پیغه خلک باندې لګي چې 50 دا مرض وي چې کومه خبره ده وجه چاته به غیرت لفظ استعمال شو ده آغا بیماری پیغه خلک شوی. امید دا وی چې د مولانا صاحب دی کیما به عزتی دو چې هغه دی نه دوکړي د مولانا غلط تصویرونه جوړ کړی دي واغه میر بیا برداشت کړل د مولانا د ذات سره دو او بل غټه خبره ده چې ا دې چې کیم لیډر عمران نیازی دغه صحابه په برشه کیما غلطی کړی و چې صحابه ته ډرپوک ویل او شریعت چې کیم پوک مول د مسلمان د پر جهاد نه بعد چې کل کیم مول دی په قبضه شهر درمی چې هغه ته شریعت خلا نو غنیمت ورده مال غنیمت او ته وی هغه په بارشه دی وی چې دا لوټ مار ده نو دا خبره داسې دی چې دا د برداشت نه بار دی. او بل د اسلام د پورا چې کوم دی د اسلام خلاف چې کوم دی خبره دی لکه ختم نبوت باندې بار بار دی په حکومت شه حمله وشوه او آسیا ملغونه چې کوم وا هغه دی په حکومت شه رها شولا ولړلا او عبدالشکور قیدیانی چې هغه پاکستان په جیل شه هغه لوړ او ټرمپ ته ورسېد یو هم پاکستانای او دای درمی ټرمپ ته اوله د امریکای ویزا ډیره بګرونه ملوي بیا ویزا ملاو شو لوړ ټرمپ ملاقات یې سرنګ او یو مسلمان عام پاکستانی او د دغه خلک سپورټ ته حاصل لا او دا هو ټکه خو دمره غټ کنه دا چې دا کیم مولانا استعمال کړه دی د پورا او چونکه مولانا یو علمی شخصیت تا ډیر پاده به شه دا ټکه دی ته استعمال ک او مولانا بنیسای مروت خټاک بیٹنای آئے په دغه الفاظ سره کړ چې کیم په پی ټی آی شه دی او په دا باندې داخل خفا دی چې کیم په پی ټی آی شه دی زبانی سای ز خبره په ځون پر ویل نه صدا مو مروت ملګری شتاغه په ځون پر دا ویل نه سي او چې کیما خبره چا شوی هغه چې کیما دو د دې د پر درد چې کیما دو جوړېږي وا سړی د خبره درد مخصوصه د سم ویل مولانا صاحب چې ډېر کسان دا وی چې مثال دغه سره د ډېر پښتنې د لازاري شوې دو دای د خپل خبره واپس کو دغه په باره څه تسویه د لازاري خو پښتنې په دغه اعتبار سره نه د شوې چې پښتين غیرتی قوم ته وی غیرتی قوم ته جو شای یو سړی پښدا یا مولې بندن شرمېډي اپ دغه ټکی باندې ویل شرمېږي چې را ته موته به غیرت ویل ا دې درنا د چانا پټن دو اش په یو ماجرا کې دلا 126 دن په دغه اسلام آباد چې کوم غلظت دی او کو د پښتنې او د غیرتمن خلک دا کور نه دا چې کوم خلک دا کړه دا پیغه باندې دا ټکا هغه فټ کړي چې به غیرت دی وکي شاله کته وی چې مولانا صاحب بالکل صحیح ټکا کړه دا او دغه لکه میر دفاع کوي هغه خو خود نه وکي معذرت میر د مولانا صاحب دغه الفاظ
भरपूर حمایت کوي او میر د د په برش مکمل سپورټ د سره کوي او مولانا صاحب او د چې کوم غدي لیډرون دی نه را د پارټي هغه مشترا دغه طرف نه مشته بار بار په میډیا باندې دا تلقین ده چې حدود سے چا سره مقابله کوي په حدود شنه نه کوي او چونکه د پی ټی آی د سیاست سره چې کله نه دا په ملک باندې مسلط شوی دی په سیاست سے یو زیاده کلچر عام شه. ډیره شکریا مولانا صاحب. قدرمنه د مولانا صاحب خبره تو سه ورودلې میز ان شاء الله په هر ځای شي غیر جانبدار رول مې ادا کړی دا د جمعیت کا سن چې کیم دی هغه ته میز ورسی پی ټی آی ول مې چې سیک ما وغوړي میز ان شاء الله ورسی او د غونډه چې کیم هغه خپل خیالات اظهار یو میز خلک ته مخ شکای د خبره ریغه وکړي یا غلطه وکړله دا غایس په توسه باندې دوه توسه خپل کمنټ شه خپل رائے اظهار وکړي چې توسه د مولانا صاحب د خبره سره اتفاق کوي او کنه میز توسه نه اجازه غوړي د الله پامان.